بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مهال زه د چارسدي په سرډیرو پیروز میا کلي کې موجود یم. کتونکو، د کم کور ویډیو یعنی کم داستان چې د خیمه نو دا مشر چې کم دی د بهر ملک کې وخت تیر کړی دی. ښکلی ژوند دی تېرېده، خو دی و پالېجه. اوس یې اووه لوریانې دي. په دې اووه لوریانو کې یوه دوه درې څلور مخامخ دي، درې چې کم دی دغه کمره کې دي. هغوی خبرې نه کوي، موږ هم ورته وایي خیر دی، څه خبره نه ده. دا جي کتونکو، دا پالج چې والې دا دغه د هر څه چې کوم دی ټیک ټاک و، خو دا د کچن صورت حال دا وګورئ جي، دا د دوی کچن دی. دا زه درته ښیم، اووه جینکۍ چې په یو کور کې وي، غربت دا ډېره زیاته ګرانه ده چې ژوند تیر کړي. ولې چې د ګټې وټې څه نه وي، بس ساده خبره کوو. خو دې کې موږ ډېرې خبرې وکړو که نه، چېرې داسې نو اووه یې جینکۍ دي. یو چې کوم دی نو دا ماشوم هلک دی، او دا مشر چې کوم دی دا دې بچو په سهاره باندې ګرځي، خو دوی ورته خپو ته سپلی کېږدي، وایي او په لاس په بیا دغه کوي. نوم دې څه دی مشره؟ جهانګیر. ته ځایي د دې ځای؟ د مومندان. ښه. څومره وخت نه دلته اوسېږې؟ ډېر وخت راغلو دلته. کوم ملک کې دې وخت تېر کړی؟ دوبۍ کې. څونه وخت؟ 10 کاله مې تېر کړ. په 10 کاله کې څه ګټلي وو؟ بس دا کور مې اخیستل، روبوټونه وکړه، دوه وروڼو دا کمبه وکړه. کالج څومره وخت نه وخلې؟ 2 کاله تقریبا شو. دا 2 کاله ژوند څنګه تېر شو؟ بس یو بل لاس ته ناست نو عجزیم ده، یو بل لاس ته ناست 2 کاله په دې تېر کړ. اووه لوریانې دي، د اووه لوریانو سره ژوند څنګه تېرېږي؟ بس اووه لوریانې دي لا تېروي. بس کله دنه څه غواړي؟ بس هر څه غواړي، خو نه یې ورکړي شو ورکول. اول دغسې چې زه بارم نو هر څه به مې کول. پرایویټ سکولونو کې به یې داخل کړو او با په سکول پرېښودم. موږ نه شو ساتلی، نه شو ویلی نو دوی به چلوئ، سکول چلوئ، باید کور کې دې کښېني. پیسې غواړي که نه سکول؟ موږ څه پیسې به نشته، باید کور کې کښېني. سرکاري سکول ته دوی نه تلله، دوی نه ځو، پرایویټ چې نه وایو بس نه ځو. سرکاري سکول ته هم چې لېږې نو بیګ بچي ستاسو نوم دی؟ سکول نه دی بچي؟ ولې نه؟ سکول چې سهار ځي ځان سره پیسې وړي؟ نه. ولې؟ مور او پلار سره نه. داسې لاړه شي؟ پلار دې بیمار دی؟ کله ناخرې تېرېږي بچي چې څه نه وي؟ ها بچي، ستاسو نوم دی؟ تمنا. تمنا. څه به وایې په دې موقع؟ غریبي ده؟ پلار نه څه غواړي؟ پیسې وسه نشته، څه دې وغواړو؟ داسې بچي داسې وخت راغلی چې نخرې د باندې تېرې شوي؟ کور کې څه نه وي نو داسې نار پیایي. او پلار له چې د وی روړې نو پیسې وي؟ بس یو څوک یې قرض دې راوړو، کله څوک پیسې راکړي نو کتونکو، د نظام الله پاک چلیږي نو په 2500 روپۍ بورۍ وړی دي. خو دا مور چې کوم دی نو دا سختې غونډې تېروي، او د دې لوریانو دا کفالت خاوند ورته بیماره. خورې څه به وایې؟ بس زه به دغه ووایم چې دغه زما د کور حالات تاسو ولیدو، هر څه تاسو ولیدو، دغه مې کور دی، دغه یو سړی مې دی د ګټې وټې پروت دی چې دوایي ختمه شي، یو ته سوال کوم، بل ته سوال کوم، چاته ټلیفون وکړم پیسې څه راکړي، د دې دوایي پې وکړمه. غوا مې وه کور کې، سخی مې وه، مې د ده دپاره خرڅې کړې دي، نوښار ډاکټر رانه واخیستلې. او الله ته اسانه ده، موږ ته ډېره ګرانه ده. ما دا بچي دي زما نه فرمایشونه غواړي، دې کې اختر راشي، دې کې اوړی جمعې راشي، ما ته ډېره ګرانه. زه نشم نور بچي نور نشم ساتلی، ځکه چې دا ګرانه ده ډېره. د بېنظیرې پیسې به مې اخیستې، هغه راپسې بندې شولې. وایي ستا د خاوند پاسپورټ دی. یو ځای ته او بل ځای ته پیسو پسې مې ډېره منډه تړلې وه، یو ته ویم بل ته ویم، وایي نه کېږي، وایي ستا د خاوند پاسپورټ دی. دغه دی زما خاوند دی، بس تاسو یې مینې او هغه الله یې مینې. او دا بچي مې دي، 3 لوڼه مې دي، 3 واړه کویدن شوي دي، د 2 رانه ودونه اوس غواړي. زه دوی له ډوډۍ نشم پیدا کولی، زه به هغوی له جامه پیزار په څه وکړم؟ هغوی ته یم تاسو لږ صبر وکئ، تاسو لږ صبر وکئ.
بس زه بس ویم بس دغه شتمنو خلکو ته مې سوال دی چې څوک را سره څه امداد کوي زما د دې خاوند علاج وکړي یوه لور مې درېم نمبر دویم نمبر ده هیله مې څلور اپریشنه وکړله اوس یې راته د بل اپریشن هم ویلي دي کویدن شوې ده او د هغې د اپریشن مې ورته وس نشته دی بیا چې زه دا پېښور ته بوځم او اپریشن وله وکړم ته ولې ژاړې ژوند څنګه تېرېږي بس ښه تېرېږي نه څنګه ښه تېرېږي بس چې مور او پلار سم پیسې نه نو بس او اوس هم 1000 روپۍ یو نوړم پرې راوړله چا دله درکړې وي بس دې کلي کې چا راکړلې نه او کپړې پیزار ځان له اخلې پیسې مې تا سبق ویلي و څه یم پورې 5مه پورې بیا دې پرېښو ولې بس مور راته ویلې نور مه وایه پیسې نه کاپی کتاب دله راوسته کتابونه خو به سکول کې راکول خو کاپۍ پیسې نه وي نه وي کله داسې وي چې نخره تېره شوې وي لکه نن خو 1000 روپۍ وړه دې راوړل نور سبزي څه نشته نه څه وایې خلکو ته امداد د سره وکړي او جي دوا به ورته کوې او جي کتونکو دې رور بار مسافري کړې ده ده به هم د ډېرو خلکو ویډیوګانې کتلي نن دې خپله د ویډیو ښکار شو خو د مجبورۍ نه ښه د نستۍ نه ډېر عزتدار خلکه دي خو ژوند کې پار چې امتحان راځي نن په دوی امتحان راغلی دی چې دا اووه جینکۍ په دې کور کې یو دا ماشوم تنکۍ بچی وګورئ دا د دوی سره ژوند کوي اړي موړي هغه غونډه چې کومه ده نو هغه په دو لګېدله د موبایل نمبر دې څه دی 088 هغه 391 0077 بیا ووایه 091 98 او 0077 صحیح کتونکو په دې ورته کال کولی شي خو تنګوی مخه تنګوی مه او بل هغه ګڼ کپان ډېر خلکه ورته دا و چې انعام دې روتېرې که نه 1000 راکړه نو ورته انعام ستاسو شو ښه په دې چل به هم د هغه ګڼ کپان د دې موقع نه پیدا و چې ته تاسو ته به کال وکړي چې ظالب خان خبرې کومه او موږ له لږې دونه پیسې رولېږه او زه به چې کوم دی نو تاسو له دغه کوم کتونکو نن 31 تاریخ دی او د چهارشنبې د نښې ورځ ده چې زه دا ریکارډینګ کوم او 2022 دی 31 تاریخ دی که نه او موږ سره ملګری مرجان علیم را سره راغلی دی دا خال ارڅه چې کوم دی ستاسو د وړاندې دي په دې چې زه څومره باس کوم نو هغه به دغه وي او په 2500 روپۍ بورې وړه ده دوی اوس ما کتل چې وړه چې کوم دی نو هغه دی مرجان علي ته راغلی حواله ده وړه که نه دا د 1000 روپۍ وړه چې کوم دی دا دوی روړل خو په دې کور کې نغري کې اور نه دی بل شوی نور څه نشته دی دا دې نه مخکې چې کوم دی دا دې روړل نو غربت دی ډېر زیات دی او هور هلته به زما دفتر ته راشي د ټولو بچیانو له به کپړې روړې ښه صحیح ده زما په مرزو کې ښه را به شي د ټولو له به نوې نوې کپړې روړې صحیح ده چې کپړې ټول دغه کي نو کتونکو ضرور ورسره مدد وکړئ ضرور ورسره کومک وکړئ ډېره مننه خوشحاله